آیت نمبر 13 को शलम से 12 सफ़ा नंबर 50 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين صدق الله العظيم سورة العنكبوت آيات نمبر 3 يا سمر کو شلم استعمالا تاسو د یاشي ورمو مدام ورکړې و چې کوم یو باندې ایمان وروړو اسلام یې وروړو په پدې باندې امتحانات راځي د باندې امتحانات راځي د باندې آزمائش په راځي د دې امتحان فائدہ بسوي د دې آزمائش سب فائدہ بسوي الله تعالی چې کوم دې په مؤمنانو کې صادقین خلق پیدا متجاوبي او دروغجن خلق په دې کې به جدا شي دا د امتحان هغه فائدہ وا اوس دغه امتحان لپاره چې کوم کې تیاری وسیله کیږي انسان په کوم دې د توحید لپاره تیاری وسیله کیږي انسان په رسالت لپاره د نبی صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر دی د دې لپاره تیاری وسیله کیږي خدای لپاره چې کوم دې الله پاک دوی زونه کوي نمبر 1 دا چې انسان د جهاد کوي ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه بنده سبب کې جهاد کوي نو جهاد بیا په دوه قسمه دي یو چې کوم دی مالی جهاد دی مالی جهاد دی چې ویلي د الله تعالی د کلمې په خاطر انسان په میدان جهاد کې کوم دی چټول کې دغه سره امداد کوي دا مالی جهاد دی او یو د انسان بدني جهاد دی بدني جهاد دی چې ویلي خپل باندې ټول واقعي او پک واقعي او د کافر خلاف چې کوم دی په میدان جنگ کې جنگ کې ډېر کوم دی بدني جهاد ویل کېږي او دا شانتي یو جهاد په نفس دی انسان چې کوم دی خپل چې کوم دی خپل نفس د ګناهونو نه بچ کی ګناه به انسان ځان څنګه بچي کې د جهاد په نفس ویل کېږي نو انسان په امتحان لپاره تیاری یو دا چې انسان د سبي جهاد کوي فدي آیت کې د جهاد تذکرہ ده ومن جاهد وصوف جهاد کوي فإنما يجاهد لنفسه وبشك دا جهاد کوي خپل ځان لپاره إن الله بشك الله رب العزت لغني بنيازه عن العالمين عالمنا والذين آمنوا وهاجروا إيمان ولو وعملوا الصالحات وعملوا كذلك لنكفرن عنهم سيئاتهم ونوقظ كل الذين أديان الدين أستاذ كندي نتغى امتحان لپاره تیاری وکړه د دې مدرسې شیدا لنكفرن عنهم سيئاتهم الله فرمایي چې یو د کومې د دې دا ګناهونه وکړه وین د دې کومه چې کومه د جهنم ته به وساتي او درې کې نام څه دی ولا نجزينهم وبذل بذل كتاب جزاء ورکو بدل ورکو احسن الذي دير زياده الذي له عمل كانوا يعملون يجيبك ولو الله پاک د دې عملونو بدل ورخصته ورکوي چې هغه جنت دی یو دې کوم دی دغه امتحان لپاره تیاری هغه دا دا بدل چې مور او پلار هم د توحید نه علاوه د شرک دعوت ورکړي نو الله فرمایي چې دې په دغه ځکه هم د مور او پلار بیا نافرمانی وکړي د مور او پلار خبره نه مني او د دې آیات شامل نزول داسې وو حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ دا مسلمانانو باندې کوم دې درې نمبر صحابي دي درې نمبر د کوم دې ایمان راوړ په صحابو کې او دا انتهایی د نبی صلی الله علیه وسلم سره د دې وو د چې کله ایمان ورو حضرت سعد ابن ابي وقاص دا وارث چې کوم دې وفات شوی مور دې خلک راغله دې خبره ستاسو کوم دې زوی هغه ایمان راوړی دی او د خپل خپلار دې نکو دې په خو دې زه په کیسو کومه بیا تاسو ته دې موږ په تاسو لګیدا چې ستاسو کوم دې د دین خپل نه پېږي د محمد صلی الله علیه وسلم دین دې نه پېږي دا وجہ سے چلو کہ مور دې کوم دې کافرانو مشوره ورکړه
kita bada asam bapore izaba tarhami pore quran bamna ko muskat bamna ko ma tarso pore jihad tarso pore ki zaman bi akhbar din ni pore kita bada asam bapore kita da asam bapore ustad ki zindaba bahar khalaq ke rul shuru ki استاد وقت کم د اسلام عمرې هغه چې کوم دی خوراک نه کې اسکار نه کې دې شي چې پړې شي او بعض علماء په کتاب لیکلي دي چې هغه ځان کې وقاص د مو چې کوم دی بهر ورمو ته وروتله نورونو ته چې کوم دی وروتله او سخت جلدی وا او دم کچې ریواله چې ایساله په ما باندې رحم وکړه سبا تر هغه پورې خوراک اسکار کوم نه کوم او تر هغه پورې به کوم دی دې ورمو او نه پاتېږي ترسوم لله محمد دین دی خدیا په هغه سره رضی الله تعالی عنہ کې پریشان شو دا په کوم امتحان کې مبتلا شو یو طرف ته چې کوم مور به موري مراد نه کی اسلام نه کی او دیم طرف ته کوم دې د کلمې جهاد دی تو کلمه پرېږدم اته مور بچیږي تو کلمه نه پرېږدم اته مور مري نو ډېر زیات پریشان شو هغه سره کې د وقاص رضی الله تعالی عنہ دا نبی اسلام کو سلام په خدمت کې حاضر شو د الله پیغمبر په شان دي حساب درای شوی په مور په قسم خورلې دي چې نه په قرار کو نه بسکا کو نه باندې کومون او پاتېګا تر څو پورې چې تا د نبی اسلام دین دی پلیسري دا په نور څو کما دین پرې د نبی اسلام کو سلام او فرمایلا دا استاد مور چې کوم دا دیني طرف ته راځي او په دیني په عملو کې وځي چې د مور او پلان اتباع وکړي دا آیاتونه نازل شول دا دې الله معلومي چې کله د الله تعالی مقابله د مور او پلان سره راشي فقط د مور او پلان خبره به نه مونږ کیږي او هغه د الله تعالی خبره کیږي الله دې زموږ استاد مور او پلان د شان دې نه کوي ووصينا الإنسان قرنه كم كريم إنسان بوالديه حسنا تقبل مركب سنة نجيك ولو وإن جاهداك وكثر التدبير زور واجب فتابني لتشرك كتشرك بي ما سرى يعني كتلا سرى شريك قبل ما تزورك ما ليس لك به علم تريشتدي تاتا لهذه قوانك سعيلا فلا تطعهما الذي اطاعتك والذي طعنك منا إليه مرجعكم كما تركت وتاسوا فسرت به فأنبئكم فسبت سكرها بما كنتم تعملون فبسك تاسوا والذين وهبوا آمنوا إيمان الرجل وعملوا الصالحات وعمل الحسن لندخلنهم في الصالحين وقام خاذروا فداخلهم به فإن كانوا به وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين